بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس کلاس کې مونږ په سیستم باندې کار کړو چې پای کې مونږ ډاټابیس جوړ کړو او پای نه بعد مونږ انټیټی ډاټا ماډل جوړ کړو. نن مونږ راځو یو کمیونټي سرور جوړو چې هغه مونږ له ایزور ډاټ ډیف چې کوم دی مونږ له فری راکړي چې هغه کې سلیمټه پورې مونږ فری چلولی شو. ټیک ده، د کمیونټي کې په خلک کار کوي، بالکل فری دی، نو چارجز نو. ټیک دی، یو خاص لیمیټیشن پورې پروجیکټ په هر څونه سایز کې خو دې شي، خو یوزر چې کوم دی یو خاص لیمیټ پورې دی. نه بعد براغه بیسکس بای کوي. څه خاص خبره؟ ها، نو مونږ اصل راځو، مونږ به راځو هغه سایت ته کوم آی ډي باندې چې تاسو جوړ کړو. لکه دا به تاسو دلته راشم، دا زمونږ ایزور ډاټ سرور دی. ټیک ده، صحیح ده چې تاسو کله جوړ کې په دې باندې یو پروجیکټ اډ کې، دې نه پروجیکټ اډ کې بیا پروجیکټ ته چې کوم دی یوزرز وته انوایټ کې. ټیک ده، د دې نه فار ایگزامپل دی یوزر ته ایکسس نه ملاوي ده، دلته براشه خپل ارګنایزیشن ته اوس دا مونږ سټوډنټس بیس باندې بس مختلف پروجیکټس نمونه ورکو او سټوډنټس لپاره باندې خالی مونږ ټریننګ خاو چې راغی پی پی کې. ټیک ده، زه به د یوزرز تراشم، په یوزرز کې تاسو وګورئ دې ځکه تاسو سره اوس یوزر را جوړ شي چې فار ایگزامپل دی یوزر دا ډاټا نه راتله تاسو سره په نو کې یا ایکسس نه راته د ایکسس په تاسو بیسک تاړوي، هغه بل د دې یوزر نه اړوي تاسو. ټیک ده، دا یوزر چې کوم دلته په خیر اوس یوزر را لوټ شي، زما ویژوال سټوډیو ته، ویژوال سټوډیو کې براشه دې نه ملاګین کې یوزر نیم پاسورډ وغیرہ به ورکې. ټیک ده، چې کله پاسورډ وغیرہ تاسو ورکې دې چې کله پاسورډ تاسو ورکې دا به لاګین شي. دا به کسی شو راغلی ایمیل روشک دی سیټ دی. کا پاسورډ مونږ ریسیټ کوس راځو هغه ته. صحیح، خندل ته راځو مونږ سم پاسورډ ورکو دلته. صحیح سره یا هر ټایم ما پاسورډ ورکو بیا صحیح ده وشو. خاطر کله دی راشي دا ریکریټ کریډنشل باندې د غوښتل لکه الډی مون په بل باندې الډی چلیدو پدې کې په دومانه د بل آی ډي ونه دومانه وست شیر ما تر هغه را انټر. صحیح ده، نو مو در هغه ډیټیل انټر کوس په مو سره دلته کې لیست کې راشي نه لکه سر ټایم اخلي. ها، دا ویني دلته کې اوس په مو سره لیست کې راشي کوم زموږ سرور دی باندې جوړ دی مایکروسافټ سره. ټیک دا ویني dev.azure.com راغی. سی دې نه بعد بل د موږ سره کلیکشن دی ته یا کلیکشنز به اوس راشي. دا د پروجیکټ نه یو ایکسترا شیز دی. ها، دا not the part of the project څنګه مطلب تاسو دا شیز نه ویني، دا پروجیکټ باندې جوړیږي نه، پروجیکټ په جوړیږي. ټیک دا خدا جست ټیم ورک د پاره دی. ټیک دا نور پکې نثینګ اسم پکې نشته، دا جست ټیم ورک دی. ها، نور پکې سم نشته. خدا اوس دې ماته وي دا کوم ځای میپ کول غواړم، نو میپینګ لپاره خو ما د الریډي اپلیکیشن یو ایریا سلیکټ کړو، زه بلار شم سره مې میپ کوم. د پروجیکټ ته راشم، پروجیکټ راشم زه اف واي پی ته. دا دی د اپلیکیشن ته ما جوړ کړو. ټیک ده، اپلیکیشن مې د سره دا کړو، دا وزه اوکے کوم او مې بنګټ په کوم دی ځکه چې کوم پات باندې من اپلیکیشن جو کوډ کړی دی او کوډ بزر راوړم کیلکولیټینګ آیټم ټو ډاونلوډ. ټیک ته دسه آیټم زلته ډاونلوډ کړل، زه به سورس کنټرول ته اوس لاړ شم. سیده دا تاسو وینئ په دې میپ پات باندې ما سره څه شو کلیکټ شو. زه به سولوشن ایکسپلور ته لاړ شم، زم دا پروجیکټ په دلته اوپن کوم. ټیک ده، دا پروجیکټ ما سره دلته ها نه نه خیر دا زمونږ کوم زوړ پات چې کوم دی مغه نیو پات نه یو مغه پات ته اډ کوم، دا پروجیکټ اپلوډ کوم کنه دغه طریقه ته خیم. اپلیکیشن ته براشو دې ته براشو دا پات دې نه را کاپی کې ګوره ټی اف اس دا دلته شو ټی اف ایچ ټی اف. ټیک دا به ډیلیټ نه کړي دا فایل چې دا ډیلیټ کوي خدا نه ډیلیټ نشي. ښه دلته وزر راشم دې نه بعد دا پات په دلته ز پیسټ دا پروجیکټ په کوم ز اوپن پرونی کم کار مون کړی دی سره ورته خېجو.
ٹھیک ده. چې کله دا سولوشن موږ سره دې ځای کې اوپن شي نو دې به اوس موږ څه کوو دې باندې به زه رایټ کلیک کوم او دې به زه اډ سولوشن ټو سورس کنټرول کله یې زه راشم دې باندې به پلس آپشنز دای راغلل عوام دای راغلل ویني تاسو دې ځای کې ټول پلس پلس کې راغلل ویني کنه ځای کې رایټ په زه کلیک کوم او دې به زه کوم چیک ان دې زه چیک ان کوم ما سره دا ټول شیزونه دی راغلل صحیح ده A to Z صحیح شو هغه موږ سره دا یو ټوټل راغلی دی ځکه زه به جست چیک ان کوم نور دې کې زما هیڅ کار نشته دا به لږ شان ټایم والي دا به سرور ته وخیږي سرور ته وخیږي چې دا دغه د لاګین کړم دي ویژوال سټوډیو کې ماته دا هم راغلی دی ښه اوس لږ صبر وکړه تاسو سره به دا شیزونه شي ښه اوس داسې کار وکړئ دغلته ته باندې خوا سیسټم لوړ زده طریقه سیټ ٹھیک ده ښه په دې کې به اوس داسې کار وکړئ چې تاسو سره راځم دا سیسټم دی سیسټم انایس لپټاپ دې پورې ما سره ورسول چې زه دا مخکې سیسټم ته کېږدم ویډیو کې به سفاره شو ها دې سیسټم دا ګوري دې کې به تاسو فعل لاګین کله د لاګین شي دی ویډیو سټوډیو کې تاسو هغه نه بعد موږ راشو دې دغه ته تاسو کار مخکاري کنه هذا خیر زیاده داسې یم بس هغه مطلب باندې سیسټم راټول صحیح ده ښه داسې کار وکړئ چې تاسو به خپل هغه کې لاګین شئ او هغې نه بعد به لاړ شئ ټیم ایکسپلورر کې منیج کنیکشن ته یو داسې سویچ غوندې آیکن به ټیک ده د هوم سره خوا کې بلکل په ټاپ باندې د ټول سټیپ ټیک ده سرچ ور آیټم به ټیم لیکلي تاسو به ټیم ایکسپلورر ته ځئ صحیح ده که ټیم ایکسپلورر سره نه وي ته به لاړ شئ په وي کې سیکنډ نمبر آپشن دی سولوشن ایکسپلورر نه بعد ټیم ایکسپلورر باندې تاسو کلیک کړئ تاسو اتوماتیک ټیم ایکسپلورر ته راشئ تاسو بالکل په یو بیک بٹن دی یو فارورډ بٹن دی بیا هوم دا بیا پسې منیج کنیکشن باندې به کلیک کړئ او منیج کنیکشن ته به لاړ شئ کنیکټ ټو پروجیکټ ته به راشئ کله هغې ته تاسو راشئ چې تاسو لاګین شوي یې تاسو سره به هغې کې کنیکټ نه شي او دغه به دې ټریډ وسټارټ ٹھیک ده ښه بیا به هغې نه بعد تاسو سره څه راشي او هغه پروجیکټ کلیکشن به سره راشي ټیک ده کله چې پروجیکټ کلیکشن راغی چې کوم کلیکشن سره تاسو یې نو هغه به تاسو راښکته راشي په کنیکټ ټو پروجیکټ کې یو سات به ورته لاړ شئ هغه لوډینګ به وشي لاندې هغه کې سرچ ایریا کې به راشي ښه بیا به هغې نه بعد څه کې کنیکټ وشي کله تاسو کنیکټ شئ نو د هغې نه بعد به تاسو سره مخامخ راشي پروجیکټ کې به سره راشي لاندې مطلب ایزور ډیو اوپس به سره راشي هغې نه بعد به سره پروجیکټ کې آیټم پینډینګ چینجز به یو سولوشن ایکسپلور وي که دغه ځای نه وي نو را به شي دې هوم ته پر هوم کې به راشي لاندې سولوشن ایکسپلور ته دې ته راشي تاسو سره به لاندې دې ځای کې ورکینګ به سره سټارټ کړي سورس کنټرول ایکسپلور تاسو اوپن کړئ بیا به سره کوډ راشي دا کوډ که الریډي تاسو میک کړی وي صحیح ده نو جست په سولوشن دغه باندې کلیک پکې په دې ځای کې یا دلته یو ډاونلوډ آیکن دی پې باندې ووهئ او خیر په سولوشن باندې کلیک ووهئ SLN فایل باندې نو دا به د آیټمز په خپله هغه ځای د ډاونلوډ کې کوم ځای کې دا تاسو دې ته ورک سورس هغه څه مو ته سیټ کړي دي آیټم به تاسو سره اورال A to Z ډاونلوډ شي سرجی د جمله خاص نه کوم کورس ته چینج کوم یو پر څه ما سی کوم دا زه د برند نیټ کوم ارزه کې تاسو کولی شئ دا ورته خبره مخ یو ځای کې نیټ ساتي کوم نه دا خو په سټری ونسی کوم د ای کی د کلهړو نو مسالو یو بل ډاونلوډ کوم خبره نه هم سره فائدې ده هغه نه ولري دا بس میلاد کې دوباره ډاونلوډ کړه خو دا ما ولې برکه خبره ده نه کول نه ولري ځکه چې بل ول مدثر وي ما سره مدثر کوم دا مال سیستم دوباره وینډو کړه ٹھیک ده نو مې چې دا شیزونه خبر تاسو ته پته لګی چې وینډو خاړو کنسپټ نه سوال وینډو شته یا نشته دا خبره سماله سره ډېرې مسلې دي بل پدې کې دا راځي چې دا مسله تاسو سورس کوډ لایو کړئ ډیټابیس مته ځان سره ډیټابیس کوم لري دا غوړي جوړ کړئ ډیټابیس سورس کوډ دی هغه لري زموږ پریویس ویډیو کې دی امر اول ځان د سیستم او یاد ساتئ چې انسټالر سیستم ایکسپرس کوم تاسو ته ما ویلو او رینه بعد دا تاسو سره کار کوي خو باندې کې یو د غری زرا زموږ غوړي دا لوډینګ وشي کوم دا اوپن شي نه
نه هیڅ خبره نه وشي دا دونه ټایم نه ډاونلوډینګ یو چیز کمپلیټ شي صحیح ده نو دا به دې کې کوئی بیا هم که ستاسو کوېسچن وي څه د هغوی په دې باندې به زه الګ ویډیو تیاروم بیا په چینل راشي ښه A to Z ویډیو به درته تیاره کړم چې مطلب دا اکاونټ په جوړوي څنګه په دې کې پروجیکټ څنګه په دې کې یوزر ته اکسیسیبিলিټي څنګه ورکوي اکاونټ څه ته وایي په دې کې د دنیا سیټینګ دي دومره غټ فراډ دغه دی دا ټول دی چې تاسو ته سوچ نشئ کولی خبرې کې اوس تاسو وګورئ تاسو اوس دې ځای کې موږ سره دغه نه انسټال کړی SQL Express ٹھیک ده نو تاسو ته دلته کې بیا درکړي چې کنټینیو کړه نو تاسو ځان له څخه انسټال کړئ مایکروسافټ تاسو ته باندې دا لینک ته بوزي پای باندې به تاسو ډاونلوډ کړئ دا ایکسپریس تاسو انسټال کړئ نه کنه ایوالویشن باندې انسټال ولا برابر انسټال وای एक्सप्रेस फ्री دی बिल्कुल टोटली फ्री ठीक था کنه देखो मोरा دا ऑलरेडी دا है 2014 एक्सप्रेस था इसकी मुझे जरूरत है बदल तराशी मिलता डाउनलोड हो गई तاسو لګی دا ټول لري چې څومره ठीक था کنه 32 بیت هم در کو 64 بیت هم در کو تاسو سره کوم اپریټینګ سیستم 64 باندې کې انټرنیټ ولا ډول خو ठीक था دا 1.1 جی بي بس دا ډاونلوډ کړئ صحیح ده دا به انسټال کړئ نه بعد بسر دا دا به تاسو ته په خپل وایي چې دا هیڅ نه سره ډېر دی کوم ها اوس خیر اوس د ګوګل سره استم دی زه صحیح ده بس دا به دا لینک دی دا به کلیک کړئ دې ځای نه بعد چې کله دا نیکسټ دا به ډاونلوډ اندر شي تاسو ته دا په خپل شي سټوري دا درته خو دا لینک ځان ته یاد لیکل ساتي صحیح ده کنه دا بس دې ځکه مې دا پرې خو ډاونلوډ کړئ انسټال وکړئ نه بعد ځان ته راغوم کوي ٹھیک ده په دا لینک ځان سره وګورئ ښه باندې بټن دا یو ډاونلوډ او باید دا سره ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو رسېټ شي ځکه چې تاسو سره زما په کمپیوټر کې ټول سره یو شي بس سرور مسلې نه راځي او ډیټابیس لوکل پروت دی خو تاسو ما خو دلته که تاسو غواړئ چې دا بل SQL Express یوز کوم نو داسې کار وکړئ په دې باندې ورته ډیټابیس سیټ کړئ انسټالیشن ته هم ضرورت نشته دلته اوکې خالي پریس کړئ او دا آپشن باندې بار بار درکړئ په دې به تاسو غواړئ چې کوم دا بدلېږي چې کوم دا بدلېږي ټیک ده بیا تاسو داسې کار کوئ د ویب کنفیګ کې به راځئ او په دې کې به دا SQL Express نه ما سره Express نوم ورته لیکلی دا به روان کړئ د وینې ایکسپریس نوم به روان کړئ او سره پیل ډاټ سره کنیکټ کړئ بس بیا هم بل کار کوي صحیح ده کنه دلته به روان کړئ دلته به روان کړئ او د ویب کنفیګ کې به روان کړئ بیا هم ته په دې سرور کار کوي کنه شي کوي نه کوي خو ځین چې یو څه سره انسټال یې به څه مسله نه کوي صحیح ده نو دا ځان سره واخلئ دا ستاسو کنیکټیویټي د څه په مشکل نشته بس یاد ساتئ صحیح طریقې سره لاګین راځو موږ خپل پروجیکټ سایت ته جس دا پارت اف مطلب پای کې یو پروجیکټ یو ټیم دغه تر واستو یو سنټرلایز دغه تر واستو چې دا غو نه بعد موږ سره که سپورټ چینجز کو چې موږ یو بل ته پته لګي صحیح ده ها نو راځو ګلا په دې سایت ته چې اوس موږ د کې فردر سکو نو راځو موږ ټمپلیټ سایت ته چې ولا امپلیمنٹ کو او د ټمپلیټ د مخ کې یو خبره بل یاد ساتئ چې تاسو به اول کنفرم کړئ چې تاسو د پروجیکټ سیټینګ برابر دي کنه اوس دا غي برابرېدل راغی چیکینګ ټیسټینګ بسنګ کوي نو ال راځم بس باقي دې سره زما سره کار نشه دا شي نو بس کلوز کوم جست لیو اٹ ٹھیک ده او دا بس زمونږ یوزرز دي دلته ور الوډ شي ټیک ده بس لږ سات واخلي او منټ دوا منټ نه بلکې نیم منټ هم اخلي پر مرزي د کله کله ریټ هم وایي ٹھیک ده کنه زه بس خیر ته یوزر راشي یوزر کې بیا خپل اکسیسیبিলিټي لیول دغه دونه ګران نه صحیح ده اسیم په دې باندې به ویډیو تیار کوم اپلوډ وکم په دونه ټایم په نه لګي ٹھیک ده دا وځي دې نه کلوز کوم راځم د خپل سیستم ته صحیح ده خو بس بعض ټایم خیر دا عادتونه هم دي دا څه ځان دي دا ویني نه څه چینج شته خګټ لیټیسټ باندې به تاسو دا لیټیسټ کوي نیو اپډیټډ کوډ به راځي دا ویني کیلکولیټینګ آیټم ټو ډاونلوډ کنه د آوټپوټ ته بلار شي نه به تاسو ته چې ارشي تاسو سره کمپلیټ دي کوډ نوٹ فون دا ور سپیس یو هاف ټو فارمیشن ټو اخدا دا څه کار کوي کلم چې سٹارټ کوي کنه نو دا څه کار کوي رن هیز ایڈمنسټریټر دی بس کوي او بس اړه دا پرمیشن ریکوایرډ بني بلکې تاسو سیستم کې بل څو کار کوي
او تاسو رن هډ ایڈمنسټریټر کار کوي اوس کې عام ان کې کنه نو باقي مسالې نه راځي دا به کېر سو کې سو کېږي به ٹھیک ده کنه ولله تاسو پرایویټ به سیف وو ته هم یو ښه سولوشن دی یو ښه حل دی دا خبرو ټیک ده خراجو داسې کار وو کوي چې یو وړ کې شانته یا هر څه چې ګوره دې ته برا شو دی ځکه خو اوس د دې موږ سره اول د ویلیډیشن پروسس چې اول هغه موږ ختم کړو نو ویلیډیشن پروسس دی کنه چې هغه موږ دې ځکه ختم کړو خو په هغه کې موږ سره ګوره سړي اول زه راځم دلته یوزر ټایپ دی کنه راځم زه اول سټپ بای سټپ پوزو نو ما ټمپلیټ با دلته برا شو ریکوایرډ دی او په ریکوایرډ کې موږ سره سړي error message دی ورته دې لتر شو موږ دا لایبرری امپورټ کو په هغه کې دلته کې داسې کار دی په error message ته پوسوم چې پلیز یا پلیز میز مې لیکا سټیریک لیکا او ریکوایرډ لیکا ډیټیل کې مې دونه نمونه پلیز انټر پلان کې ډنګري تاسو ماته څه فارمول درته دا بس یو نارمل یو وړو کې غونډه لفظ دی and that's it بالکل څنګه 01 کوم ځای کې بالکل زبردست کوېسچن دی لږ راځم دې کې موږ منځ کې ورکو 01 تاسو د کمیس په ویډیوز کې کتلی جوړې کوم ویډیوز ما درکړي په کې وي په کې بالکل پراپر طریقې 0 چې کوم دې ستاره نامه دا کوي او 1 چې کوم دې ګوره چې 0 تاسو لیکو نو یې سوي یو هم سره دا نامه تراشي په 0 باندې او په 1 باندې راغی مې دغه راشي هغه څه ته وي اتنټیکیټډ میسج سي هغه وته راشي په 01 باندې تاسو خیالي یګي هغه څه داسې لیکلي او زه راځم هغه ځای ته راځم چې ول دا مسله را حل کو هغه ول کو کنه زه یو پیر مخه ته مې راوړل زیاته ډیټیل کې کوم دا 0 او 1 تاسو یادوي کنه دا 0 دا نامه اکسس کوي او دا چې کوم دی دا 50 اکسس کوي کوم ورډ چې تاسو دلته انټر کو دا بدل راځي او دا نیم چې کوم دی دا په 0 پوزیشن راځي ٹھیک ده دا موږ سره دا کوي او دا اصل کې دی پلیس هولډرز دا پلیس هولډر وي ښه څه دی دا انډیکس نمبر دی دا فرست ون وستا نامه رالی او بدویم نمبر دلته سنټر کې هغه بدل راځي هغه ستا مرجع دلته سنټر کې دا دی لینت بس دا لینت سیواتن دا میکسیمم لینت نه سیواتن نشتله د کمپنی نیم ٹھیک ده کنه او دې ځای پر دا غترات لشي صحیح ده ها او لکه دا د خپل یونیکنس دغه کړی چې کمپنی نیم سره پیو پیری بل دوباره ریپیټیشن نشي راتلی کمپنی نوم خو یو وی کنه همیشه رجسټریشن ګورنمنت سره کیه مګه کمپنی نوم رجسټرډ دی بل کمپنی په نوم نشي راتلی ٹھیک ده کنه ها کلیر شو هغه لړۍ سیملینګ ډیټابیس کې یونیک نشي ودی ته ضرورت نشته ٹھیک ده دا بس سیملینګ دا غځای نه کو ها دلته بس ډسپلی نیم ولا سور کما یوزر ټایپ صحیح ده او دا غیر بعد به دا کاپی کوم دی خو را بشم دلته کې دا به ټي بي ال یوزر ته راشم خیر خلک همیشه ته سٹارټ نه را دوي کیږي هغه کې موږ سره ګوره یوزر دې دی ځکه دلته یوزر آی ډی دا کنه دلته ما ریکوایرډ دا کو او دلته تاسو یې ما سلیکټ کړئ یوزر ټایپ صحیح شو دلته موږ سره خیر ډسپلی کو ورکوي کنه ورکوي پتا څه نه دا لیبل او لیبل دی کنه نو اصلي موږ سره فل نیم یوزر سره فل نیم دی اوبه ٹھیک ده دا تیم کې
دا نت څه چینج زموږ دلته کوو د دې ځای نه اسان دلته به سره څه کوو وی قصه ده هلته به راشي هملته به خپله دغه کېږي اسان هم دی راته ټیک ده دا خو ډایرکټ کېږي چې کویري ته هم ضرورت نشته ټیک ده که نه موږ به نه نه صحیح خبره ده ښه دلته به راشم ډیټا ټایپ ته دلته به راشم ډیټا ټایپ ډاټ او دې کې به زه راشم ایمیل اډرس صحیح ده که نه ګوره دومره ویلیډیشن به هلته په 2 سال کې څنګه کېږي ایمیل اډرس دې ما ویلیډیټ هم صحیح ده که نه دلته به راشم ایمیل به تاسو ریزکس ته ورېږه څه ورته وایي ریزکس دی که ریزکس دی څه دغه دی ذهن ته دی ویلیډیشن دپاره یو لیبرري دا یوز کېږي د سی شارپ لیبرري ده وایي کې ما به هلته اکسس کېږي او څه دغه شان څه دغه دی دلته به څوک ایمیل اډرس ټیک ده که نه د هغې نه بعد دا راواخلئ لاندې یې فون نمبر سره هم راشي څنګه او بس دا به اوس خالي ایمیل ښه دلته موږ راځو کنټیکټ نمبر خو ته زه فون نمبر نشم ورکولی ښه دلته به څه وکړو کنټیکټ نمبر نیم بعد یوزر نیم دی دا یې څه وکړو بلکې یوزر نیم دا ورا کاپي کړو دلته به پاسورډ او دې کې به څه وکړو پاسورډ دلته کې څه راواخلم ډیټا ټایپ ډاټ پاسورډ صحیح ده دونه ویلیډیشن دلته چې کیا خو لوی قصه ته جوړېږي دلته ډېر په اسانه کېږي ښه دلته به زه راشم هغې نه بعد په دې ځای کې دا ریکوارډ ته کې ختم کړي ته ضرورت نشته ټیک ده او دې له به څه ورکړم سټیټس که ایکټیو ساتي او که ډي ایکټیو ساتي ټیک ده دا مونږ سره راشي ښه ګوره دا مونږ سره راغی دې نه بعد مونږ ځو فردر واپسې ټیک ده دا ډیټا ټایپ سره بیا را کاپي کړو نو نورو کې مونږ سره ریکوایرډ وي بیا ښه دا شان به ټرانزیکشن تر د الټا سایډه پرې را روان دي ټیک ده زه بس اوس پرې را روان شوي ښه دلته فاینانشل ایر آی ډي چې دا مونږ سره کوم فاینانشل ایر ده خیر دا مونږ په کوډ کې هم کوو بلکې دې ټرانزیکشن هغه ته نه دی په دې ته هیڅ ضرورت نشته ښه دا یو مونږ په کومه طریقه کوو او بله طریقه ده هغې نه بعد به مونږ راشو دې کې سپلایر پیمنټ ته دلته به زه سپلایر سلیکټ کوم صحیح ده نو ریکوایرډ دی او ډیټا ټایپ چې کوم دی پکې نشته دی او سلیکټ کسه سپلایر صحیح ده ښه د هغې نه بعد بیا څه دی مونږ سره سپلایر انوایس آی ډي ده پیمنټ آی ډي ده که نه ښه دا رقم سپلایر انوایس دلته به څه کوم دلته مونږ راځو څه کوو انټر کسه انوایس آی ډي دلته به هغه انوایس آی ډي انټر کړي چې د کوم انوایس پیمنټ کوي ټیک ده دا اتوماتیک جنریټ کیږي دا هغې نه بعد موږ سره څه دي سلیکټ کړه کمپني نو کمپني چې کوم دی د انوایس د تھرو باندې به اتوماتیک اوچتېږي نو دې ته هم ضرورت نشته ښه دلته موږ سره څه دی برانچ آی ډي ده برانچ آی ډي چې کله یوزر لاګین وي اتوماتیک اوچتېږي دې ته هم ضرورت نشته انوایس نمبر جنریټ کیږي دا موږ سره ریکوایرډ دی خو دا به موږ اتوماتیک جنریټ کوو دې ته هم ضرورت نشته کوم شي چې موږ په یوزر انټرفیس ولیډیټ کوو هغه به دلته خالي ریکوایرډ کوو ادروایز به یو شي هم نه کوو ټیک ده که نه دلته موږ راځو څه ته ټوټل اماونټ ته څه شي نه 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 دا به ټول بیک ګراوند کې دې ضرورت نشته په فرنټ اینډ باندې ٹھیک ده که نه دلته به څه وکړو دلته موږ راشي ټوټل اماونټ او دا به یو څه وکړمه دا به زه فیلډ کړمه کرنسي
ٹھیک ده کنه ښه د هغې نه بعد به موږ سره څه راشي کم پیمنټ چې دی که یا به زه راواخلم دی به زه کاپي راوالم چې څونه پیمنټ دی اوس موږ له ده راکړه که نه یا مطلب موږ ورکړه ځکه یو سپلایر حساب دی که نه زه کوم دلته بس انټر کومه څه پیمنټ به دلته زه انټر کوم څومره ورته کوم دی ته پیمنټ وایي پیمنټ انټر که څه پیمنټ به ورته زه دلته ولیکم صحیح ده څه صحیح کې به دا زه مین ولیم دغه کوم او دلته موږ سره څه راشي بلکې ریمیننګ بیلنس به هم زه پخپله مینج کوم دې ته هم ضرورت نشته که باقي یوزر آی ډي دا به هم زه بیکګراونډ کې مینج کوم صحیح شو که نه داسې څیزونه ګوره صرف خالي یوزر انټرفیس باندې باید دوه درې فیلډه یوز شو کوم ډېر به زه نه شو کوم ښه بیا د هغې نه بعد موږ سره څه دی سپلایر انوایس ډیټیل نو سپلایر انوایس آی ډي ده ټیک ده نو دلته به زه دې کوم چې څه وکړه دې ځای کې دا به دې ختم انټر که څه انوایس ډیټیل دی که نه انوایس ډیټیل داسې کار دی که نه چې دې انوایس ډیټیل ته د هېڅ ضرورت نشته دا مونږ د دغه نه ډیټا راخلو بس دې کې به پوټ کوو صحیح ده که نه دې ته کم از کم دې ته مونږ مینولي بیکګراونډ کې کوو صحیح ده ښه د هغې نه بعد به مونږ رایو څه ته سپلایر انوایس ته چې سپلایر انوایس مونږ سره څنګه مطلب د هغې پروډکشن څنګه دی نو راځو دې خوا هلته به څه وکړو سلیکټ که مونږ سره څه ټوټل اماونټ یې دی بیا انوایس ډیټ دی او دغه شانته ډسکرپشن ښه دلته موږ راشو دې له به کوو مونږ سلیکټ که مونږ سره څه سپلایر یا دې ختم کړئ ښه دا به اوس سلیکټ کوم کمپني آی ډي او برانچ آی ډي ته اړو ضرورت د دې شیزونو نشته ښه لکه دا بس هم بیکګراونډ کې مونږ کوو ماډل کله سبمیټ کېږي نو هغې دوران کې بیا دې سټیټس هم چک کېږي او ریکوایرډ هم چک کېږي نو هغه فیلډونه ډېټا نه راځي نو دې د وجې موږ ریکوایرډ نه لګوو ښه دلته به څه شو انوایس نمبر دا به هم بیکګراونډ کې وي دلته موږ پیمنټ له راشو ٹھیک ده ډیټا ټایپ ډاټ کرنسي څنګه څه شي نه دا اتوماتیک شاته جنریټ کېږي د کله بیل جنریټ شي پته پته لیکي دی نمبر دی او دا خپل لاجک باندې موږ جنریټ کوو ټیک ده ښه دا انوایس ډیټ دی په څه ورځ باندې د انوایس جنریټ شو ټیک ده په کوم ورځ باندې دا سوداګانې وشوې په کوم ورځ کېږي دا به هم بیکګراونډ کې پخپله موږ کوو ښه دا به اخلو موږ د کره دې ځای نه هم سیټ کولی شي دې سیټ نه دې ځای نه هم دا سیټ کولی شي ښه یوه ضروري نه چې یوازې د هغې نه سیټ شي دې ځای نه هم د دې سیټینګ کولی شي ښه ډسکرپشن یې دا هم پخپله کېږي یوزر آی ډي هم کېږي راځو سپلایر ته په سپلایر کې موږ سره څه دی سپلایر نیم دی صحیح ده په دې کې به موږ رایو سپلایر نیم ته اوس په سپلایر نیم کې به موږ سره ځي انټر کا بلکې دا څو که موږ سره سپلایر نیم یا سپلایر ټایټل به ورته ولیکو ټیک ده او دې به راشو موږ دې ځای کې دا موږ دې ځای نه ټرو کړو خاصه به وګرځېږه موږ کانټیکټ نمبر او ایډرس پشي ده ښه د هغې نه بعد موږ سره څه شي ایمیل خو دې کې موږ سره هر یو ریکوایرډ نی ښه سپلایر ایډرس خو موږ ته ضروري دی راغه بس صحیح دی دا ټول ضروري دي او که نه سوداګانې راوړي نو څه پتې لګي ډیټا ټایپ ته به لاړ شو بیا ډیټا ټایپ ته راشو بیا به ایمیل ایډرس صحیح شو دا موږ سره راغې نه بعد موږ سره بیا سي بیا ډسکرپشن دی برانچ آی ډي دا اوس دا به پخپله وي ټیک ده دا به راولو یو ځان سره او سټاک ته به راشو ښه سټاک ته به اوس موږ ډیټا راوړو نو سټاک دپاره خو به هم ځان له یو فارم وي که نه دا موږ د چا چا نه سوداګانې رالې څنګه رالې ټیک ده دا به موږ سره وي ښه په دې کې موږ د کمپني د خپله وي برانچ هم په خپلې پروډکټ نیم وي صحیح شو ښه هغې له موږ راشو څه کا د موږ سره څه دی پروډکټ ټایټل صحیح ده دا به کاپي راواخلو دلته به موږ کوانټټي انټر کړو
سبو کومه ډیټا ټایپ ډاټا څه دي موږ سره لاندې کوانټیټي انټیجر دی انټیجر پر او شاده کې خو ضرورت نشته سو کوم دا موږ سره کوانټیټي بس دا کوانټیټي نه دا بس پورې ولیکي ٹھیک ده دا موږ را کاپی کو کته برا شو سیل یونټ پرایس ته او ځکه مزه سیل یونټ پرایس وځي دي هغه نه بعد به د کرنٹ پرچیز په اوسنی چې موږ واغښت نو په څو واغښت کرنٹ پرچیز یونټ پرایس یې سره دا ډیر زیات غټ شو سیده سی پی پرایس یې سره موږ سره ٹھیک ده سی پی یو پرایس مطلب کرنٹ پرچیز یونټ پرایس صحیح ده دې سره هغه موږ سره دلته راځي نو هغه هم ریکوایرډ خامخا چې دا اوس موږ کرنټلی په څو واغښتې چې اوس حساب کیږي کنه دا موږ دغه موږ سونه وګټل صحیح ده ها دغه ایکسپایری ډیټ دا اتوماتیک نه شراب به سلیکټ کړئ ولته به څو کوم ازم سلیکټ کړئ پروډکټس ایکسپایری صحیح ده کنه یا ایکسپایری ډیټ په تخریب لیکو بس صحیح ده صحیح شو او هغه نه بعد به د ډیټا ټایپ ته راشو ډیټ پسې خالی ډیټ صحیح ده ها دا اتوماتیک سیټ کیږي دا خدي به وایي د مانیفیکچر شو موږ سره نو څو کوم دي مانیفیکچر ټیک دا کله تیار شوی threshold quantity موږ له څنګه کوي threshold موږ ته وایي د دې نه کم شي نو زه تعالی ریپورت در کوم چې تاسو د سٹاک لوي ټیک ده کنه دا threshold مطلب 10 نه کم شي نو ماته شو کا دا threshold د اخیری لیول دی د دې نه کمیږي ماته په ریپورت کې راځي نو زه وسو کوم دی ځکه threshold ٹھیک ده threshold کی او ټی وای ٹھیک ده کنه ان بعد باندې الرټ راکې چې را بس کې تاسو سره order ختم شو ټیک ده کنه ډسکرپشن بارکوډ وغیرہ بارکوډ به تلل کو غوډي پکې زویری پکې بیا بارکوډ باندې کار کوي ټیک ده ها دا غینه بعد موږ ټي بي ال پیرول ترا شو خادل ته اوس موږ سوال وته دلته موږ راځو سلیکټ کې امپلوي دې کې وسره په امپلوي راځي کوم چې اکټیو وي ها ډي اکټیو امپلويز باندې راځي بس امپلوي له ډایرکټ سلیکټ کړئ और هغه نه برانچ آی ډي کم نه ټیک د ټرانسفر اماونت یا ټرانسفر اماونت یا ار څه چې کنه څونه پیسې چې ورګه د ټرانسفر اماونت وي نارملی د بانک په ترو باندې زیات تر نن سبا کې ټول تنخواګانې د بانک په ترو ټیک ده زه وسو کوم چې ټرانسفر اماونت یا ټرانسفر اماونت موږ سره سړي سیلری اماونت په تو لیکو صحیح ده او دا غوښنه بعد موږ سره سره شي ښه پیرون انوایس نمبر بیک گراوند کې وکیږي پیمنٹ ډیټ او بیک گراوند کې کیږي سیلری اف د منث چې کوم دا بیک گراوند کې مې نه سیلری اف د منث په دې سلیکټ کړئ ټیک دا کنه انټر کړئ دلته موږ راشو سیلری اف د منث سیلری اف منث کوم دا کوم منث سیلری ده صحیح ده کنه نو سیلری اف منث پر راشي ډیټ په ځای ختم نو ډیټ ته ضروري صرف منث جنوري واغښت سیلری د فبراير واغښت او ټیکس دی ٹھیک ده کنه ها بیا به ایر نو ایر چې کوم دی سیلری ایر دی دلته براشي سیلری کم ایر دا اتوماتیک بیک گراوند کې کوم صحیح ده یا ایر دا کار وو په دې چې کوم ډیټ ټایم دی با سلیکټ کړئ کنه سیلری ایر دا بس دې چې انټر کوم او دې کې بس کوم دې کې وځه کرنٹ ډیټ نو بس موږ ته پته لګي دا کم ایر سیلری ایر کې موږ له پکار شي دي چې موږ سره سیلری ایر راشي کنه زه خیر سیلری ایر به سلیکټ کوم دا خو موږ له تاسو کار کو دا به ختم کو دا بیک گراوند کې کوم ها ضرورت ته نشته ټول
हाँ बस ये कमरा लिया बैकग्राउंड के व्यू को आसान दे दा से बस तो दा कंफ्यूज को ठीक था हाँ फाइनेंशियल ईयर दिल बस मुझे फाइनेंशियल ईयर एंटर को मतलब जो फाइनेंशियल ईयर टाइटल बदलते एंटर को अब फाइनेंशियल ईयर के हम सर खामखा डेट जरूरती दा वो सर डेट जरूरत पई हाँ दा मुझे डेट एंटर को सही था रागे ना बाद में स्टेटस भी फाइनेंशियल ईयर मुझे सर कम है 2019 से 2020 तक कम है सही ना दा मुझे सर फाइनेंशियल ईयर दा फाइनेंशियल ईयर څنګه फाइनेंशियल ईयर تاسو جوړ کړی هم लेकिन वो भी कर दे गया स्टार्टिंग में خیر خو موږ ته پته ده چې جنوري او جون نه دغه کې سٹارټ کیږي او ختمیږي ना फिर क्या है बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू और कुछ दे जून में दे तारीख نه خیر بس بای ډیفالت کوم تاریخ نه سٹارټ شو په بل ایر کې او بای تاریخ ختمیږي जैसे कि هغه به داسې به ورته وکړو सेकंड सॉफ्टवेयर हो سره गया چې کوم سره څه फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट बस ٹھیک شو کنه بس سٹارټ ډیټ په دیو کې اینډ ډیټ په سیستم ډیسایډ کوي اخیری قورز باندې اتوماتیک ډیسایډ شي صحیح ده کنه یو ایر و سره پلس کی بس کې څه ختم अब तुम اب اتوماتیک شاته کی چې شي نه اتوماتیک هم کوي صحیح ده سیستم خو موږ زیات تر اتوماتیک دونه مینولی جوړ په مقصد یې شو صحیح شو ها دلته موږ راشو سټیټس دغه به موږ ټول چیزونه اتوماتیک چلی دا سره به موږ ټول چیزونه اتوماتیک شنو خپل کار وکم زمونږ نسيني وانا سوشيال كلام مكتوب ګول په غلط غلط کلیر کی خدار ته دا نیم ولی بایټ کی راغلی دا ولی بایټ کی راغلی سلمان مبارک څه شي دا کوم ډیټا ټایپس دي اسو غلط دی بټ کې نه لري ډیټا او دغه فوټو هم کله د فوټو سره بدلنه نور دا فوټو ډیټا ټایپ هم سره کوو کنه بس روان شي نو په خپل توګه زه یوزر ټایپ ته دي خو پر دغه پرېږده بس کوم کار چې واشم شوی دی ښه د وزرا شمه د اوس دی ګوره دی کې اوس موږ چینجز کوو چینجز به څنګه کوئ په ماډل کې ایله به راشي یو فولډر به ول دلته جوړ کړو صحیح ده چې کوم شیزونه ټیک دی به دلته پای بس یو فولډر کې به یې کېږدئ ټیک ده دلته ما یې کېښودل دا شیزونه ما سره ټیک دي دې کې هېڅ څه مسئله نشته صحیح ده که نه ها اوس به زه راځم دې ځای کې ډیټابیس ته به زه راشم او د پیره دا شیزونه زه اړوم ښه نظر نه تیرو ډیټا ټایپ ټوټلز څومره دي خالد د مو کلاود ای آر پی ته راشو ینه با ټیبلز ته راشي سٹارټ پر اکاونټ کنټرولز نه واخلو ډیزاین ته ولاړ شو صحیح صحیح ده صحیح شو د ډیټا ټایپ سم انور 450 कंपनी नेम बहुत 50 नहीं सेवा की कैरेक्टर ना
نه پکې وړه مې کنه یا سو نو خیر څه پکې غټه مې کنه لکه زما د نوم چې سم مې کم دی کسټمر خو 50 نشي کېدی کنه 100 کریکټر کومه څنګه زما د نامې دي ها ایریا چې کوم د ایریا وړه ده ایډرس غټي کنه کوم ایریا مګر واسه بس یو غټه ایریا راته خو چې غټي برانچ آی ډي او دغه یوزر ټایپ آی ډي شو دا غټه ایریا نور مو څه دلته باندې کسټمر انوایس ده ټایټل شو انوایس نمبر ورچار چې کوم جست انګلیش الفابet تا کې او دا نور چې کوم ټوټل الفابet سپورټ کوي ان ورچار دی اردو عربیک ټول ورسه کوي خپل لنګویج مون فور او کوم مون په اشاره کې نو ډالر کې حساب کتاب راغلی وسه کوي کرنسي په دې موږ لغنه سکړو کې نو خیرات څه چی ډالر اتوماتیک اخلي ښه دا ډیفالت چیزونه دي دا وګورئ ځان د لپاره نه جوړوي د کسټمر لپاره جوړوي د کسټمر په نظر باندې وګورئ ښه دا اصل زموږ د شیز په پیسو کې ملاوي ډیلر په لغه باندې پیسو لګ ډیر پرخي سودا اخلي کنه نه ته پیسې پرې ته روپې نه پرې اوکې نو ټول ډاټا ټایپ مورانه اخیستي ټول نو ور باندې دې دې نه دلته ایمیج نصف غواړي لاندې مثلا کې دې جوړې څه دې څنګه لاندې چې کوم بلاک کې تاسو دې کې دې چینج دې نه دې کوم او دا ټول چې سټ کوم کنه یار دا خو دوباره شو موږ ته کار کوم سی ایمیل 150 سرټن ته ټیک ده دا ځکه دې نه دی ما ډیلیټ ٹھیک ده دا به څه ته څه کوم خیر زموږ خپل ټیکنیکس دی بس باید زموږ په پات باندې څه کوم صحیح دی کاکا جی مهرباني دا غوښنه باید موږ صحیح دی کاکا جی 300 ته راشو ٹھیک ده نه باندې نه ایسی دی موږ سره نور 4 150 پر نه ایسی ونی ایسی خو دومره نه یا 50 17 پورې یار څه به سیټ کړئ ها ډیزګنیشن نور 4 150 ارس نو ډیزګنیشن کم از کم دا 300 پورې ساتي صحیح ده منتلی چې دی فلوټ دی مونږ سره دا نه بعد مونږ سره کاکا جی بخنه غواړو کاکا جی دا نه بعد مونږ سره ها بس پرې دا الله دې راشي بس مدد وکړي هلته موږ راځو کانټیکټ نمبر ته راځو بدی زیتا هلته ګوره ډیټ دی کنه نو خدای لا بل هیڅ اکټیو سره لیکلی
مخه موالې مدام څه جوړ کړی دی انور چار کې به یو 150 کو دلته به دې سٹارټ ډیټ شي ډیټا ٹھیک ده دا به اینډ ډیټ شي ډیټا او د موږ سره سټیټس شو اخره کې او دا به یوزر آی ډي شي بای ډیفالت په دا موږ څه واخلو دا به 0 والو ټیک ده ښه بیا پیرول دی موږ سره دا هم سې شو ټوټل اماونټ فلوټ انوایس نمبر انور چار 150 پیمنٹ ډیټ شو انور چار 50 سیلری برازي بس منت او سیلری دا سیلری ایر کنه دا انور چار دی ملته واړه دغه یوزر آی ډي شو هم سې وکړو نو دلته د پرایمري کی وغیرہ سیټ دي کنه صحیح دی دلته موږ راشو واپس ډیزاین ته برانچ دی برانچ شو موږ سره پروډکټ نیم انور چار 18 quantity sell unit price plot currency purchase rate plot expiry date manufacturer date thresholds और 4 300 सही इन बाद बदल से हाँ टीवी एक्सपायर तब टीवी दवा तब सप्लायर तब राशु सप्लायर के मुंग सर सिटी खबर दे फ्लोट दे स्टॉक चेक करने के मुंगे स्टेटस हम की दो एज एक्टिव भी फॉर एग्जांपल ये एज एक्टिव भी रागे ना बाद दिशु की ये खल को अदरवाइज जाने शु की हाँ बेट डॉट पर डिफॉल्ट पति मुंग 0 हुआ प्रोडक्ट डेट की रेडी दी के रेना बाद दे खर्च ठीक है अब बारकोड दा बती खत्म को बारकोड कांसेप्ट दलते निश्ता हम उनसे ऊपर सप्लायर तब स्टॉक शो सप्लायर तब राशु इनवर 4 150 बशी मुंग सर सही है सप्लायर एड्रेस कांटेक्ट नंबर दो ग्रुप एंड टीचर के उस कांटेक्ट नंबर कम दे ठीक है इनवर 4 जाते जाते बस 20 की दलते सप्लायर एड्रेस इनवर 4 लिखे मन दाम से वर 4 राशि इनवर 4 और डिस्क्रिप्शन मुझे कम दे इनवर 4 300 डेटाबेस पर मैं दोबारा जोड़ दूं ये बड़ा करके मैं दोबारा शुरू फ्लोट था په مارکیټ هغه شی خوښوي چې خلک یې خوښوي طلب او مانګ ډېري دلته راشو مونږه کوانټټي انسینګ فلوټ ټیک ده وعلیکم السلام دا هغې نه بعد مونږ سپلایر پیمنټ ته انوایس آی ډي ور 4 150 دا انوایس دا وګورئ آی موړه کې لیکلې ده کیپیټل صحیح ده بیا مې فلوټ پیمنٹ اماؤنٹ فلوٹ remaining balance float صحیح अब हम सेव करूंगा आगे ना बाद में सारा सी ट्रांजैक्शन डिजाइन तब राशु देखिए मोरा शु क्रेडिट और डेबिट ना फ्लोट डेट दिखा एनवर 4 150 और बल पर दिखा एनवर 4 150 सही शु हदीस रोज डेट टाइम पकार या ट्रांजैक्शन पर कम टाइम और पर कम डेट की शेवर ठीक था टाइम हो जाने लेने शेवर बस के वालू करना ठीक था आर्टिफिशियल यूजर तब लाल शु कांटेक्ट नंबर उस दाई से दी तो ऊपर एनवर 4 150 नंबर 150 ना 20 बस ठीक था खाता उसमें सारा बेट पकार दे स्टेटस पर डिफॉल्ट मंगा 0 खाता में सारा एनवर 4 150 बशी
पासवर्ड څونه دی کې ټیک ده ورچا 150 ما पासवर्ड تاسو یې نه څونه وټي ورچا 150 او فون نیم ورچا 150 That will get بیٹ true and false کنه status د user د user دلته بولیان نشته دلته د قری صحیح ده د SQL سرور دی سی شارپ نه دی ها په دې کې موږ سره سین ورچا دلته دغه دی دغه دې کې دغه نشته ها نو دا اوس موږ سره دغه تیار شو ډاټابیس دا یاد دی دا اصل کې ستاسو د باینري دا دیتا اوري اتوماتیک د بایټ چې کوم دا امیج هم بایټ کې راځي او بایټ چې کوم هغه موږ سره بایټ کې راځي ٹھیک ده اتوماتیک اوري دلته اوس خبره دلته راځي چې دا موږ اپډیټ کوو څنګه بس اوس خو به دوباره دا ټول کول غواړي ٹھیک ده داسې کار کوو چې دا نه دي دا به هم زه ډیلیټ کوم کنټرول ای وکړم دا ټول یو ډیلیټ آپشن دی ما سره به ووایم ٹھیک ده که نه بره بیا لږه زه څه وکړم ما ټول ډاټابیس کې چینجز وکړل او کنه ټیکسټ څنګه په انټیجر کې راولي ها دې مختلف کنسپټ یوز کیو خو لږه سټوډنټ لیول له دا شي ضروري دی موږ اوس اکټ یو دا بغیر ټیکسټ پکې اخلو غیر موږ ځان لا فولډر دغه جوړ کړی اوس لکه فار ایگزامپل موږ ته موږ د ار پی سیستم موږ د سکول وایو چې مال پکې بل سټیټس سبمیټ کا نو موږ یو سکول ته پکې بل سټیټس سبمیټ کوو اس اکټیو شي پینډینګ شي سکسس شي پار ځای کې نه هغه خو خره چې کوم ځای کې بریدي نو بس موږ اوس هغه کنسپټ هم پکې یوز کوو ټیک ده او خیر بس دا هر لیول پورې خپل خپل کنسپټ ټیک ده دلته به زه راشم دې ته دا ټوله ټیبل به ورته واپس را ایډ کړم ٹھیک ده او فینیش بیا واپس موږ سره بیا دا جوړ شو ټیک ده بس یو پیره ویسه وکړو یا بس تاسو صفا صفا ښکاري به دا غلطۍ دي وځي دا به زه ځنه چیک ان کوم No, devo seguire سر موږ ډاټابیس موږ دوباره د کرین کوم بنا به موږ خامخا به ډاټابیس کې وسی دا جو ان شاء الله کمنګ کلاس کې موږ فردر اوس په دې بیا کار کوو ها ویلیډیشن او په دغه شوزونه باندې صحیح شو باندې نه بس کاپی ته ضرورت نشته چې موږ بلا چینجز وکړو صحیح ده کنه دوباره یو 1 by 1 به دوباره وکړو